ابو سعید ابو الخیر رحمه الله نه چا تپوس وکړو وایي څه کمالي انسان به هغه انسان چې هغه په هوا باندې الوزي او په هوا رواني ځکه د دې نه به غټ کمال نه وي د ټولو نه زیات کمالي انسان بدای نو دا بزرګ ورته وایي چې نه په هوا باندې الوتل دا د کمال خبره نه ده ځکه په هوا باندې ماشي او مچان او مچۍ ملوزي نو په ماشي او په مچانو کې دومره څه خیر نشته نو د هوا الوتل په انسان کې دومره خیر او کمال نه پیدا کوي بیا ورته وایي څه کمالي به وي هغه انسان چې هغه د اوبو د پاسه پیدل رواني او د اوبو د پاسه رواني څه اوچت بزرګ به وي څومره کمالي انسان به وي هغه ورته د اوبو د پاسه تګ دا څه لویه د کمال خبره نه ده ځکه د اوبو د پاسه خزلم رواني د اوبو د پاسه زګم رواني او د اوبو د پاسه د عزتونو د لرګو وړي وړي ټوټې د پاسه رواني خو چېرته زګونو ته چا قیمتي نه دي ویلي چېرته خزلو ته وړه وړه خزله یو وړه خزله روانه او اوبو ته غزار کا هغه هم د اوبو د پاسه رواني نو د اوبو د پاسه تک د کمال خبره نه ده او انسان نه کمالي نه جوړي نو هغه ورته حیران شو چې په هوا الوزي هغه هم کمالي نه دی چې اوبو د پاسه ځي هغه هم کمالي نه دی نو اخر د انسان کمال پس کې دی کمالي انسان څوک دی هغه ورته وایي بچیا کمالي انسان هغه دی چې په عام انسانانو سوسایټي کې مارکیټ کې علاقه کې وخت یې خپلوانو رشتہ دارانو همسایو سره وخت یې خود د لاس نه چاته تکلیف ونه رسي داسې سړی را پیدا کا چې ګاونډي سره ښه دا د کمالي انسان دی داسې بچی را پیدا کا چې پلار ته خوشحاله دا بچی کمالي دی داسې پلار را پیدا کا چې د بچو ښه تربیت یې وکړلو دا د کمال والا انسان دی داسې د مارکیټ د ملک د علاقې صدر کونسلر را پیدا کا چې د علاقې خلک ته خوشحاله وي چې افرین او شاباس یو زمونږ په کونسلر باندې دا کمال دی نو د دې وجې د عزتمندو د دې نه معلومه شوه که یو انسان ځان کې کمالات پیدا کوي کمالات اعمال نیک اعمال